سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته څنګه تاسو په مزې کې ټپ ټاپ فرست کلاس لیدونکو یو بل خوندور اپیسوډ به تاسو ګورئ زموږ هم پښتو ون باندې نن بیا تاسو ته بیلابیل میلمانه موږ لرو یقینا چې ویکند تیر شي که نه نو سړی چې اول ورځ کال راځي که نه نو هغه افیس وي او که هغه زموږ د مارنینګ شو وي که نه نو سړی ډېر زیات انرجیټیک وي که نه ځکه چې چټیانې تېرې شوي وي ریسټ وي او ما خیال د چټیانو چې کله چټي وي لایک نه لایک سیټرډے سنډے یا ویکند وي نو د ټولو نه زبردست کار چې خلک دا کوي چې هغوی تر ناوخته پورې ودوي ریلیکس را پاسي که نه دا هم یو ورځ خوند کوي خو ځینې خلک وي چې هغوی خو ډیلی دا روټین دی او د ځینې خلکو خو څه کوي دا د کورونا د وجې نه خو هره ورځ سنډے وه او هره ورځ ویکند و ځکه چې ټوله ورځ به کور کې ناست خو یقین وکړئ د هغې اډو څه خوند و که نه یو سستي راشي فزیکلي سړی دومره زیات هغې کې څه ورته وایي چې سلو شي منټلي هم ډېر زیات سلو شي خو ښه خبره دا ده چې اوس ورو کورونا ختمه شي نو خو ورو ژوند چې کوم دی هغه دنیا په سطح باندې نارمل طرف ته را روان دی یا به دا وایو چې نارمل طرف دا چې ولې چې ویکسینیشن داسې وشو نو اوس خلک دا کوي چې ټراولینګ هم دی او خپل لایف هم مخکې وړي او د فزیکل خبر راغی نو موږ سره زموږ فیزیوتراپسټ چې کوم دی ډاکټر برهان هغه هم نن خپرونه کې موږ سره موجود ځکه چې منټل هیلث چې کوم دی هغه هم ډېر زیات ضروري دی نو آیا دا چې کوم فیزیوتراپي ده دا منټل هیلث سره زموږ څه هیلپ کولی شي که نه په دې به هم خبرې کوو لیدونکو تاسو هم موږ سره په هم پښتو ون د دې مارنینګ شو کې چې په خیر پښتونخوا کوم مارنینګ شو ته ستاسو لپاره په دې کې تاسو موږ سره چې د برخه اخیستی شي د ایمیل او د واتساپ د لارې چې هغه تاسو دا وخت کې زموږ واتساپ نمبر او ایمیل اډرس ښکاري تاسو په دې موږ سره کانټیکټ کولی شي خو خبر داسې ده چې نن اوس په دې پروګرام کې زه یو بریک علم بریک نه وروسته به راځو نو ما سره به نور میلمانه هم وي پالیټیشن هم به وي جرنلسټ هم وي او ډاکټر به هم وي خو تاسو یو دمه والی واپس راسانه کېږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مشئ یو وارې بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ښځې او یو خدا وایي که نه چې وجود کائنات سے ہے کائنات اس دنیا میں رنگ کائنات میں رنگ که نه د ښځو وجود نه او دا هم ده چې ښځې چې په هر یو فیلډ کې کم ځای کې هم وي که نه د هغې رنګ زیاتېږي د هغې ښکلا زیاتېږي او بل لري چې نورو ښځو ته هم د هغې نه موټیویشن او ډاډ میلاویږي نو اوس ما سره یو میرمن تاسو پوه شوي چې میلمنه ده بلکل د پالیټکس سره د هغې تعلق دی 2015 نه 2019 پورې د ډسټرکټ اسمبلی غړې پاتې شوې ده د هغې د جنرال سیکرټري وومن وینګ د پی ټي آی چې کوم دی هغې جنرال سیکرټري دي او د هغې نه علاوه نن ما سره پروګرام کې هغې موجود دي فرزانه سفیر ستړي مشئ څنګه تاسو ښه جی بالکل ټیک ټاک تاسو ټیک یې الحمدلله بالکل نو د بنو څخه ستاسو تعلق دی او جی ما بنو سره ښه نو اول خو دا راته وایي چې ستاسو سکولینګ هم په بنو کې شوی دی جی ما بالکل ټول سکولینګ مې بنو کې شوی دی کالج مې بنو کې شوی دی ښه ودنه پس بیا دلته زه راغلی بیا اسلام آباد ته راغلی ښه نو دا راته وایي چې کله تاسو سبق ویلو هغه ټایم کې داسې سوچ مو شروع نه چې لایک زه پالیټکس او دې طرف ته ځم که نه هغه ټایم کې مو وایي چې یاره زه به ټیچینګ کوم یا به ډاکټره جوړېږم ټیچینګ شوق خو مې نه خو ما دا شوق و چې زه لکه ما ویل چې زه به د خلکو خدمت کوم دا سوچ مې پالیټکس سوچ ما نه سوشل ورک طرف ته زیات مې و د غریبانو د دغه ما لکه همیشه نه دغه سره همدردي ډېره زیاته وه او پالیټکس کې خو عمران خان سره مې چې هغه راغی هغه پارټي جوړه کړه هغه سره مې لکه ډېر زیات شوق شو بیا نو بیا د هغې نه چې ستاسو واده شو نو زیاتره خلکو دپاره دا لږه ګرانې چې واده شي بیا ریسپانسبلیټي زیات شي د خلکو ذمهداریانې ډېرې زیاتې شي او بیا سیاست چې کوم دی هغه خو بیا ډېر ګران کار دی او چې تجربه دې هم نه شاته که نه څنګه سیاست تجربه خو ځکه زه فیملی نه چې دا ما مطلب ټوله فیملی چې دا پالیټکس سره تعلق دی همیشه نه مونږ ته فیملی چې دا نو تاسو هم فیملی سره کار کړی دی که نه او کار خو مې داسې کوو چې لکه پارټي کې مې کار نه دی کړی خو الیکشن وغیره کې مونږ کار کوو ضرور ځکه چې ما تره چې و هغه به
لکه الیکشن پارټیسپیټ کوو هغه کې نو تاسو بس څه هیلپ هم ورسره کوئ دا کوو چې موږ به خلک پوهیول هغه ته مې خپل شناختي کارت وغیره کمپین کې به ګرځېدلي آی ډي کارت وغیره مې جوړول هغه ته مې ویل چې داسې بیا اچوي تاسو ووټ طریقه مې ورته ښیله دا کار مې کوم نور اوس پټي کې مې څه کار نه وکړی خو دا کار مې ضرور کوو ځکه چې موږ فیملی کې سوا هغه د فیملی د وجې نه موږ دا کارونه ټول کول اوکې نو تاسو فیملی چې شروع نه د کوم پارټي سره و تاسو د هغې سره کنه د هغه پارټي بیله او تاسو هغه بیله ده ها بیله پارټي ده جی هغه بیله ها صحیح ده نو اوس راته وایي چې هغه څه لکه تاسو فیملی چې تاسو ویل زما تره پالیټکس کې نو تاسو پالیټکس سره نه لئ بیا پالیټکس راغی پی ټی آی ته نو کدا لګ مونږ ته وای دا کیسه څنګه وا بس دا داسې کیسه وا چې ما هسبند چې دی هغه خو لکه ډېر مخکې نه چې خان کله پارټي جوړه کړه هغه ټایم نه وسره و بیا هغه په کور کې به دا ټوله ورځ کیسې کولې چې خان داسې وکړ مونږ داسې وکړ به ظاهره خبره تا په کور کې چې کوم خبرې کیږي اتا باندې اثر لري اټریکټ کوي دي او هغه نه علاوه چې دا هغه خان چې هغه یو لکه د جهاد هغه کړو چې زبا مطلب لکه د کرپشن خلاف جهاد دی بیا لکه دا شوق خو د ما همیشه نه و چې لکه دغه کار خیر کې چې زه حصہ واخله ضرور بیا مې زما په هغه حصہ پکې اخیستله او بس الحمدلله لکه څنګه اول خو ممبرشپ لکه کیږي کنه ممبرشپ مې وشاغنه علاوه مونږ سره الته په اسلام آباد کې مونږ الته لکه دا کوم الیکشن چې کېده د زه تاسو ته کوم کنه چې یو عام هاوس وایف چې کوم وي هغه څنګه کولی شي چې پارټي نو زه تاسو د جرنی ته پوس کوم چې تاسو سٹارټ ته کم زینو څنګه اغسته وګنه لکه نو زه تاسو نه پښتنه کوم صحیح خبره ده ما بس کار کوو لکه کور کې ما کار کوو په بار ما کار کوو لکه مشکل خو ډیر زیات و ځکه چې تپته ده چې دوړې سيزونه خزه د پر کار کول ډیر مشکل کور ساتل خو اول تاسو ممبر شوي کنه بالکل نو تاسو خپل خاوند ته وي چې رزم در سره زم پارټي کې شامل زبا سره تل بیا مې په درنه کې حصہ خستله درنه کې بل تناسست د ټوله ورځ خلک خدمت مې کو چاته څه په کار وي هغه مې ورکول لکه دا شانته لکه ورو روان وي بس لکه یو سفر دی او جرنی دا هغه مې لکه ارته کړه دغه راسه او هغه چې تاسو بیا رالي دغه ته د ډیسټریکټ اسمبلی ته غنه نو هغه څنګه هغه الیکشنز نو هغه الیکشنز هغه دغه پریشر نسمره زیات سونه کم کله چې تاسو نورو د پاره کمپاین کولو بیا هم د ځان د پاره کولو جی هغه ډېر خو مونږ الته په ریزرو سیټ باندې راغلی وزه خو کمپاین نور خلکو ته مې کمپاین کوو چې الته مونږ د پی ټی آی کوم کسان وي خو دغه چې مونږ په ریزرو سیټ باندې راغلی او په اسمبلی کې بیا ما د خزې پر आवाज چې کړې د التزکه بنو کې تپته چې خزې سره لکه ډیر زیات لکه مسلې دي مسایل دي ډیر زیات بیا هغه د پر ما لکه پهله ټایم داسې و چې واخزې په اسمبلی کې الته لوکل اسمبلی کې ما هغه د پر आवाज چې ما هغه چې کوم الته مسلې مسایل دي هغه په باره کې ما خبره وکړه مسلې دي لکه زموږ زیاتره خلکو ته پته زیاتره خلکو ته پته نه چې کم تاسو چې په خپل د بنو نه یې نو الته بیسیک پرابلمز چې دي یا مشکلات چې کومې زنانو ته دي هغه څه شي دي لګ هغه دغه دي چې یو خو دغه دي چې لکه کور نه بهر نشي وتلې ټیک شو کنه زیاته پابندي ډېر زیاتې دي پکې او په باندې شوته ایجوکیشن تم نشته ایجوکیشن نن سبا خو لکه صحیح دی نن سبا خو ایجوکیشن لکه پابندي نشته ده ځکه چې اویرنس راغی ټول خلک لکه ایجوکیشن طرف ته دي خو مخکې به ډېر زیات لکه حالات هغه کې خراب وي خو اوس یا مطلب لکه سب مسلې مسایل شته الته د خزې لپاره چې لکه جواب لکه زیات نشي کولای سبق وای په ایجوکیشن کې او ته وای چې نه لکه ډېر کورونو کې دا مسلې شته او زیات کې نشته ده داسې نه دي مطلب لکه ټول د شانت خلک ټول نه دي خو لکه داسې خلک شته پکې چې هغه اوس یې دا غواړي چې لکه ښځه چې په کور کې ناسته یو صرف بس ودی وشي ماشومان پیدا کی او هغه بس صرف سنبالي بس صرف دا لکه سوچ دی او نور لکه مطلب مسله مسایل ډیر زیات دي الته خو لکه ډیر زیات په کوم انسان کې سو کې چې موږ په واس کې کوم کېږي هغه د پر आवाज چې گئی موږ لکه زیات دا هغه پکې چې ظلم زیات پکېږي هغه ښځه چې ایجوکیټډ نه هغه ته د پته نه چې ما حقوق څه دي هغه متعلق لکه ډېر هغه سره کېږي خاوند ډېر هغه پکوي سختي پکوي
دا تاسو خاون هم تاسو لایک ارینج میریج او کنه تاسو پیژندل یا څنګه ما خپل مرزي مونږ تاسو خپل مرزي باندې ما هسبند ډیر ماشاءالله ما سره ډیر دا څه ته پوسو کنه چې څنګه تاسو ویل چې اکثره واده نه وروسته هغه تخپل خپل حقوق چې کوم دغه ایجوکیشن دی یا هل دی د جاب ته هغه ورته نه ملاویږي نو تاسو خو پالیټکس کې نه یو تاسو راو نیټ می چې تاسو لایف پارټنر چې دی هغه ډیر سپورټیو دی ډیر سپورټیو ماشاءالله ما سره په هر ځای کې سپورټ کوي همیشه نه سو ماشومان دي تاسو ما دوا دوه ماشومان دي تاسو سورونه خويندې تاسو مونږ څلور خويندې نه درې خويندې او یو ورور مې دي ښه صحیح ده نو اوس چې پالیټکس راغی نو څه وایي چې دا د صحیح فیصله کړې وه زه خو ډیره خوشاله ستړی نه د خلکو ځکه چې اوس لکه ټایم سره مال لکه شوق چې دی او هغه یو جذبه مې ته زیاتیږي لګي جی ما نه خو زه خو اوس کې نستلې نشه ټول ورځ دا سوچ کو چې کوم کار چې وکړه چا دې پر فون مې اخستې او بس صرف کرونا روباسه چې دا کار چې وشي دا کار چې وشي ټول ورځ دا کو نو چې باندې ته زینو خلک سټیسفاید دي چې او صحیح د تاسو چې څومره ټایم پورې کارونه کړی کنه ګلی لاشته دي ګلی خو ډېر زیات دي ګیلې خو لکه سوای دا پالیټیشنز نه ګیلې ولې نه ختميږي د خلکو هغه هر انسان خپل یو کاری شي هغه نه وشي اوس ټول کارونه خو د انسان په لاس کې نه وي کنه څنګه کارونه داسې چې ته کولې شي زنه نشي کولې هر انسان داسې دي هغه وایي چې نه دا چې ما ویل دا کار بکیږي او چې نه وشي بس به ته بد شوي نو هغه دا وایي چې لکه کله تاسو الیکشن ته ولاړ تاسو چې موږ به دا وکړو هغه ودې نشلې پورا ټوله ودې خو نه پوره کیږي صحیح خبره ده ځکه چې انسان یا نه د پورا بیا ودې ټوله نه پوره کیږي زنه پوره شي خو ټوله ودې چې هغه نه پوره کیږي دا راته وایي چې څنګه تاسو ویل چې زبردرنی کې چې کم دي ځای په ټوله ورځ ناست د شپو پورې بم د شپې بم ټوله ورځ چې خان به بل شهر تلاړ هغه نه سټي نه چیرته موږ 3 بجې 2 بجې به تناست ویلتا او هغه تقریر مې ضرور اورید هغه نه علاوه ټوله خلک چې الته کوم د جوبل زین رغلی هغه ټوله خلک ته لکه په ټایم باندې ډوډۍ ورکوا چای صرف کوا مختلف سيزونه یې کنه الته مطلب لکه ټوله ورځ به الته د پیښور نه د مردان نه د سوات نه یو ځای نه بل ځای نه ټول خلک راغلي هغه ټوله خدمت کول ته مونږ لکه تاسو اولینه او کور مې پاتې کړو ایگزیکټلی زه دې ته پوښتلم چې تاسو چې دلته کار کوئ نو کور کې کور بیا څنګه سمبالولو او درته چې کوکینګ درځي او راځي پخلی څه تیارول شي پند نه علاوه پند خو راځي او پلاو یا راځي کډایم راځي لکه خاص دا د پنو حلوا د مغاغي بنی لایو پیکیج هم چلولو دا خزل ته پکور کې په خل شي کنه دا مخه دکان کې چې تیاری کې دا نه دا خو د مونږ خزه تیاروي او د مونږ سړی چې دی هغه ډیر زبردست جوړوي هغه لکه ځکه دغه تلک تکت پکاروي او سړی کې تکت زیات وي خزه کې ته تکت نه ځکه ډیر ټایم را سبا ته مطلب هغه لکه جوړوي تیاروي ټایم په لګي خو خزه کور کې تیاروي ها نیکسټ تاسو څنګه چې تاسو ویلي چې اوس ما جذبه نور ما کې را پیدا کیږي د پالیټکس د پاره د سیاست د پاره چې د مخ کې لاړ شم نو مخ کې چې دینو د فرزاني سر ټارګټ څه دی چې لکه کم زیاده تک دی کم زی پوری تک خو دغه دی چې لکه د انسان هغه چې دی هغه لکه بالکل لا تعداد دی دا ته نشي ویل چې ما دغه زرسه خواهشونه او یوزې ته رسول یوزې ته به ورسېږي د مونږ خان چې دی هغه دا وایي چې ته چې دا وایي چې بس ما دغه زرسه ټارګټ دا پوره شو بس ما چې وکړو بس د صحیح شو بیا د انسان ژوندۍ ختمه شوه او چې ته وایي چې نه زه دغه ته ورسېدل هغه نه مخې ته زه هغه نه مخې ته بیا د انسان ژوندۍ چې دا هغه ډېره ښکلې تېرېږي او ما هم دغه سوچ دی چې زه یو ټارګټ خو څو پرایم منسټر شنو سو پرایم منسټر شنو بس دی نه هغه چې بس نه دی اوس دا وایي چې پاکستان کې به زه کرپشن ختمو پاکستان وز بالکل لکه بالکل یوزې ته رسو چې هغه کې کوم دې مطلب دا چې خان سي وایي چې زه اوس په دویم ځل بیا ان شاء الله به راځي ان شاء الله او ما دغه سوچ دی چې د انسان لکه یو ټارګټ نه پکار دغه د چې څومره انسان مخې ته تللی شي ما سوچ دغه د چې زه به ان شاء الله مخې ته زه نور به چې څومره مطلب ما وسه کیږي او زندگی ماته اجازه راکړي ان شاء الله زه به مخې ته صحیح ده دا راته وایي چې د یو پښتني مېرمنې دپاره څنګه چې تاسو د خپلې ضلعې یا د خپل زی خبرو کو د بنو خبرو کو چلته کې خوځ دپاره اوس هم موږ دا وایو چې چینج راغلی دی خو دومره چینج نه دی راغلی په نسبت د نورو ښارونو دومره زیات غواړو چې ښځه څومره ازادي په ایجوکیشن کې په خپل خوښه کې په جاب کې
د ژوند په چارو کې نو تاسو راته دا وایي چې تاسو هم د هغه سیمې نه ستاسو لپاره یو خدا چې ستاسو خاوند ډېر سپورټیو وو خو بیا هم د فیملی نور ممبر دي زموږ د پښتنو یو دغه که لور خور لاړه چې د خاوند کور ته نو بیا هم وروڼه خویندې ماماګانو دا ټول وي چې دا کار ولې کوي نو چې کله ته درنو ته راوتې او ته پالیټکس ته نو دا مخالفت د خپلو خپلوانو خوا دې خو دا څه خبرې وي مخالفت بالکل مخالفت چې دغه ولې مطلب لکه درنې کې به مونږ ټي وي مندا خېلي او مونږ لکه الته چې زه لاړه شه خپل بنو ته چې زه هغه ټایم کې اوس یا لکه پرده الته برکه ده او زه خو یقیني خبره چې پولیټکس تراغله زه برکه کې سرنګ الته پولیټکس او کنه او دغه مګنه هغه لکه خبرې کیږي چې دا مطلب لکه غلطه کار کوي پرده نه کوي مخالفت شته دی مخالفت شته دی ډیر زیات مخالفت دی ها صحیح خو تاسو همت نه دی بیره ما همت نه دی چې ما وی نه ما یو کار اخسته بس اوس زبا ان شاء الله او ټول نه پلس پوینټ دا د فرضانه چې تاسو لایف پارټنر تاسو سره وي نه ځکه چې تاسو ژوند د هغه سره دی بیا خبر چې دواړه یو پارټي کې جنگ نشته دی نو نمبر یې څوک چاله زیات ورګه تا غل زیات نمبر سیاست ورګه هغه تعالی درکې یا اسی چې کوم تاسو سیاسي ملګری دي میچوال فرندز به تاسو نو سوي چې د فرزاني سیاست زیات خره که تاسو د لایف پارټنر ما لایف پارټنر ډیر زیات وي داغه تجربه ډیره ده کنه تجربه زیاته ده بالکل ثانک یو سو مچ چې تاسو را لې کامیاب اوسئ دې زیاته مننه ثانک یو لیدونکو یو ورکوټ شاندمال واپس راستانه کیږي په خیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مشه یو وارې بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس ما سره د سوات نه ډېر ښایسته او ډېر دروند میلمه ما سره خپرونه کې ناست دی ضلعي زکات مشر دی جی فدا حسین خان ستړي مشئ السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم نجیب اول ستاسو او بیا د پښتو هم ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې موږ له خبرو مقرر کړه ډیره مننه د سوات د ښایسته کم ځای سره ستاسو تعلق دی سوات خو ډېر لوی دی ماشاءالله څومره چې ښایسته دی دومره لوی هم دی بیسیکلی زه خو د سوات وډیګرام یم دا د منګورې سره ټچ کلی دی د رغبې په لیاز د منګورې سره بس میچنګ کوي او نور جو غټ دا کوم ته د منګورې نه چې فضاګټ طرف ته ځي نه دې طرفه چې ځي که نه لنډاکي نه بریکوټ غالیږي بیا په مخه باندې وډیګرام بیا منګوره صحیح ده تاسو د ضلعي زکات مشر یې لږ راز دا وایي چې د ضلعي زکات او جی وایي صحیح ده نو دا راته وایي چې د ضلعي زکات د هغې چې دې ته دا زکات څنګه راځي د څومره خلکو دپاره راځي دا ویشل کېږي څنګه د دې لږ موږ ته ووایئ سر د دې خو خپل کتابونه د یونین کونسل په سطحه الجډګیار ورته وایي یو بل دی نو چې کله ډسټرکټ چیرمن په ترو باندې زکات راشي نو بیا د هر یونین کونسل په دغه باندې یو چیرمن وټاکلی شي نو بیا هغو ته پیسې راشي او دوی بیا تقسیم کړي نو دوی څنګه اوس دغه چې دی جي زکات چیرمني او دا موږ په مستحق کتلي دي ورکړي دي خو سیاسي ښکار شوی دی اوس هغه خوند نشته فنډینګ ورته نه کېږي نو دا فنډینګ کوم ځای نه کېږي دا خو د مرکز نه هم کېږي او د لوکل ګورنمنټ نه هم کېږي او خو لکه اورم اوس یو کال نه وشو زه خو تاسو نه یې ورسره خو کوم وخت کې چې تاسو وي د هغه وخت خبرې راته وکړئ چې لکه کوم وخت تاسو ته به هغه به تاسو بیا د زکات پیسې به تاسو ته به فنډینګ چې راتلو د ګورنمنټ طرف نه یا دغه نو هغه به تاسو څنګه په خلکو کې او مستحق خلک هم پکې څنګه پیدا کول نو چې هغه خو پخواني کتابونه به زموږ سره وکنه جي او نو څه کسان خو په خپله وي چې زما نوم ټیکټ کوي زه اوس د زکات مستحق نه یم اصوب کې پاتې شو په هغې باندې موږ بیا خپله کاروایي کوله نو دا کتابونه څنګه دي کې خلک په خپله ځان رجسټر کوي دي نه دا مخکې نه شوي مخکې نه رجسټر کړي ځان چې یاره په موضوع مستحق یم او باندې زکات کېږي او میکسیمم څونه د ضلعې په سطحه باندې تاسو یو کس له زکات ورکوئ څومره ورکوئ نغدې به پیسې او نغدې پیسې جي او دا د استحقاق فارمونه وي په هغې باندې د هسپتال علاج کېږي پرې دوانې ورکوي او دغه چې کوم دی پیسې خو ډېرې لګېږي 1000-2000 خو په دې کې بیا چې
چې د چا د لورکۍ واده وي د جهیز فارمونه موږ ډکوو پای کې 25-30 هزار روپۍ ولا موږ په دې کې د میډیکل فارم دی په دې کې چې کوم دی د ودونو دپاره دی بالکل بالکل په ایجوکیشن دپاره هم پکې صحیح تعلیم دپاره یا ایجوکیشن دپاره پکې نشته یو نشته نو بیا دا د جهیز دپاره نو بیا پیسې زیاتې ځکه چې د جهیز دپاره خو اوس ما اورېدلي چې لږې زیاتې دي په شرط یې که ورکړي که نه او کوم ټایم کې چې تاسو وې نو هغې خو بس 30,000 به وي په پوره کار به کېدو که نه جي او نو اوس نو الله دې رحم وکړي ګوټې دغه شوی دی حالات حالات صحیح نه دي زمونږ د خلکو که نه لکه یو وخت به داسې کېده چې که زه نه غلطي کوم 60s کې که نه چې لکه زمونږ نور مسلمان ملکونه چې به وي به زکات یو ځای کو نو هغه به دوبۍ سعودي ته ولېږلو چې هغوی به په دې ملکونو په زکات چړي نن هغه ملکونه کوم ځای ته ورسېدو او موږ کوم ځای آیا زمونږ خلکو کې دا زکات ورکول دا دغه شره ډېره زیاته کمه ده پرسنټیج ډېر کم دی خلک زکات نه ورکوي که څنګه یاره جي نه ورکوي څوک زکات دغه حکومت سترګې په لارې یاره که 200 وکړو ټیک ته نو حکومت په اول څه کوي پکار چې دا خلک په ورکوټي ځکه چې ډېر شتمن خلک مونږ او ویل پاور په ځان کې پیدا کړي که نه د ځانه دا نوم کټ کړي خو زه ډېر په افسوس سره یم چې په دې وخت کې ورکوټي ډېر حالات خراب دي او مهنګایي ده نو مرکز ته ځکه چې مونږ ټول خپل ګیټ شاپیره ګورو چې ډېر شتمن خلک شته دي او زه فکر کوم که هر یو انسان چې د خپل پراپر چې د هغوی کم مال دولت سم دي سره هغې باندې هغوی زکات ورکړي نو ما نه دی خیال چې د هغوی په علاقه کې د هغوی په سیمه کې به غریب دې ته پاتې شي ځکه چې زکات ورکونه پورې د موږ ټول ګورو چې ډېر شتمن خلک شته دی او شته دی جي خو هغو په مارکه باندې په بینک کې ښودي چې یاره آیا زه په څه طریقه د خپل مال زیات کړم چې دوی د غریبو او د مستحقو خلکو سره هیلپ کولی نو دا ورځ به ډېره کمو خلکو لیده خو په مارکه یې پرېښودي په سودو جو هغه زیاتېږي او په دې منځ کې ورته هارټ اټیک وشي جو مړ شي صحیح ښه تاسو چې دی تقریبا د 10 کالو راهیسې تاسو په دې دغه کې پاتې شولې د زکات په دې او نه دغه هم چې زه خو د خان صاحب سره د بهانو مې نه را روان خو نن سبا خاص کې خلک ډېر په عذابوي هغه کولی نه شو چې چاته غږ وکړو د پی ټي آی نوم وانه لري نو زه عوامو ته هم ریکویسټ کوم چې یاره دا خو په ټوله دنیا کې لکه بحران دی تاسو ګزاره وکړئ او تاسې د ټرکي مثال به واورو که نه جي عالمي دغه چې دی بحران دی ښه نو دا راته وایي چې تاسو د سوشل ورک هم کړی دی د هغې باره کې راته څه لکه څه هغې کې خو جي د ریهیبلیټیشن مونږ کړی دی لارو کوڅو او د ګیس په مد کې مونږ پیپونه او د خلکو ته کور ته میټرې او د هغو هغه د ډیمانډ مطابق چې څه هغه یې کړي دي جي اوس هم کوو ځکه په خدمت خدای میلاویږي او کیدای شي داسې وخت پکې راشي څوک دا ووایي چې یاره خدای پاک دې وبخه نو دا غټه خبره ده دا غټه خبره ده نو دې دپاره بیا تاسو چې کوم سوشل ورک دې دپاره تاسو ته فنډینګ یا دغه کوم ځای نه کېږي یاره جي ما ته خو تر اوسه پورې فنډینګ نه دی شوی خپل جیب نه کوي او نو کله د خپل جیب نه کله یار دوست ته ووایو چې یاره دا داسې که نه نو داسې دغه خو نه دی شوی صحیح ده نو دا راته وایي چې څنګه تاسو پی ټي آی خبره وکړه دغه نو اسې خلک دا خبره کوي چې پالیټیشنز چې کله الیکشن ته ولاړ نو هغوی ډېر زیاتې وعدې کوي بیا چې هغوی کله راشي نو هغه سیونه چې هغه سي وعدې سرته ونه رسي یو بل دا دی چې موږ او تاسو کوئ که نه کله چې د پرویز مشرف دور و نو هم خلکو وایي چې نه دا صحیح نه دی بیا زرداري بیا وایي هغه هم صحیح نه دی بیا چې نواز شریف هغه هم اوس چې خان راغو خان دپاره ډېر زیات عمران خان دپاره ځکه نو اوس تاسو په خپله وایي چې خلک وایي چې نه د پی ټي آی نوم ماله د دې وجه څه ده یاره جي فرسټ اف آل خو زه هسې سیمپل مثال ورکړم که نه چې د 2008 نه د 13 پورې د پی پی پي خپل کارکردګي وښیي د څونه قرض اخیستی هسې چل پې وکړو او د 2013 نه دی د 18 پورې پی ایم ایل نن وایي چې ما هسې چل وکړو او د 18 نه 2023 پورې به خان صاحب بیا خپل دغه کوي خو خان صاحب چې لګیا دی دی دغه قرضه سود سمیت واپس کوي
نو دا عام کس چې غریب کس چې عمرې لګیا دی د لوږې نه د دغه دغه نه خان ځان نه خبرې کنه چې ځکه چې کم پیسهدار دي پکاردار چې چا سره ډیره زیاته ده کنه نو هغه ته خو هیڅ پرابلم نشي ځکه د هغه خبروم نه یا خدای تی په وکه ودري مالدار خلک مالدار خلک دا خبره کوم نه هغه د پټرول سره سکاش تر نه هغه د یو سره نه د یو توړي وړه سره کنه نو دا او زمونږ غټه بدبختی دا دی چې په پاکستان کې کم شي 10 روپۍ ګران شي هر شي چې هغه بیا په نیکسټ ټایم کې 3 روپۍ ارزان هم نه دا په مخه باندې لګیا ده نو او په ملک غربت ته 200 روپۍ دی اړی ده زه په دې وجه د پی ټی آی نه کوټه خپای م ډیر زیات چې 200 روپۍ دی اړی ده آیا دا دی اړمار په دې باندې چې ډوډۍ کوي کله کور کرایه ور کوي که جامه پیزار بکې که ډاکټر طبيب بکې که بیل بکې که د بچو سبق لکه ډیر مسلې دي نو خلک په غر کې دوه غر کونو صحیح پتا سو ډی آر دغه کوم کار کړی دی سوای دوباره یار شو ده تاسو ډی آر سی کې هم د پیس لپاره کار کړی دا غي باره کې لګ مکتو چې د ډی آر سی څه د لپاره کار کوي څه کار کوي دا هوی د هر پولیس سټیشن سواد کې چې کله حالات خرابو کنه او بیا خلک آی ډی پیس خپل وطن ته لاړو سواد ته بیا آرمي ولدا د خپل پروګرام وکړو دا موږ اپریشیټ کوو چې هر پولیس سټیشن کې یو ډی آر سی جرګه منعقد کړه ها نو دا مقامی خبرې او دا شرونه جنگونه دا غي ته چې لاړ شو نه ډېر په خپل طریقه راځینامه او ډېر زر دا غو حل وباسي لکه څنګه لکه یو خو د چې کوم ځکه د آرمي دغه د لایک چوکې د یا چې کوم ځکه غیبی آل تلاړ شي د هغه علاقې خلک نه هغه دا کسان منتخب کړي دي لکه اوس په سواد کې ریم آباد او منګورا پولیس سټیشن ریم آباد پولیس سټیشن دا جدا دي د په هر تحصیل باندې یو پولیس سټیشن دی ای سلیکټ کړی دی هغه سلیکټ کړی دی په دې کې بدادا کسان نامینیټ کړی ممبرانی د جرګې لپاره خاص هغه د مقامی خلک کی کنه آرمي والا خلک نه آرمي نه مقامی خلک ها او بیا چې د هغه علاقې څه مشکل یا څه خبرې دي نو هغه بیا د دې جرګې د دغه ممبر د دې یو جرګه کیږي پاغي کې او لکه فریقین مخامخ خودري او پړ شي ور شي او ډېر زر ولا راځینامو کې خبره ختم نو ځکه تاریخونه کې ډېر ټایم لګي کنه هغه پیسې له ډېر زر نه کیږي کنه هغه خفګان نقصان خلک دا اپریشیټ کوي چې صحیح ده ډی آر سی چې کوم نه دا جرګه ټایم نو دا خده د خلک ته خوشاله دي ډېر خوشاله دي ډېر خوشاله دي صحیح ډېر زیاته مننه تاسو د راتګ څخه تاسو یو ایکسکیوز می د سواد ته خلکو یو میسج دی او زما خو چوټي مو بڑی بات او زمونږ عوام ډېر زیات خوشاله دي چې دا موټروي راځي او سواد چې دی دا دغه دی کنه جی د سیاح مرکز دی بالکل او دا غي دارو مدار ټول په ټوریزم باندې دی صحیح نو خلک دې ته هم ډېر خوشاله دي چې را اوس پراشي او زمونږ فاصلې و نور هم کمی شي لکه څنګه چې کرنل شیر ټو چکدره کرنل شیر انټرچینج ټو چکدره بیا چکدره ټو باغ ډېرې سواد نو زه بیا دا یم چې چوټي مو بڑی بات خو یو عاجزانه التماس کوم چې که فرض کا دا موټروي دا فیزیبیلیټي چې کوم شي دا د درې سواد په غاړه شي نو عوامو ته به ډېر ریلیف میلاو شي او زرعي ځمکې اوبه شي دا به ډېر ښکلی کار وشي صحیح ډېره زیاته مننه بالکل سواد ډېر ښایسته دی او مینی سویزرلینډ ورته هم ویل کېږي بالکل صحیح ده لیدونکو همدې سره یو ورکوډ شاندمالو واپس راستانه کېږي
ستړي مشي وري بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ما سره چې اوس کوم مېلمانه چې د موټر چلولو پخوانی ښوونکی دی ما سره ناست محمد همایون بنګش صاحب جی ستړي مشي. وعلیکم السلام څنګه یې سر تاسو ښه الله شکر صحت ښه دی جی. نو اول خو بنګش صاحب دا راته وایي چې ستاسو چې د کوم کلي سره تعلق دی هغه راته وایي د کوم کلي سره ستاسو تعلق دی. زما تعلق دی کوهاټ نه. ښه نو خاص د کوهاټ کې کوم کلی تاسو دراصل چې خاص کوهاټ کې او سبق مو سکولینګ مو ملته نه ویلې د انیشل ایجوکیشن سکولینګ زما چې پېښور کې شوی دی. ها پیدا شوی کوهاټ کې ما سکولینګ زما اوکې نو بیا بس به صحیح بیا د پېښور لکه کافي ټایم تاسو پېښور کې او ایجوکیشن زما تقریبا پېښور کې دی. ها بس بیا نن بل تاسو سره د سیویک سنس باره کې خبرې کوو ځکه چې موږ کله په روډ باندې وځو کنه نو یا موږ خلکو ته بدی ردی وایو یا خلک موږ ته بدی ردی وایي. ایون داسې یو ښار لکه چې کیپټل دی لکه اسلام آباد په دې ځای کې ډېرو خلکو ته د ورو مسلې نو هر یو کس بل ملامتوي چې دې صحیح ګاډي نه چلی زه خو صحیح یم دې روډ باندې صحیح نه دي زه خو صحیح یم. نو دا زموږ د خلکو دا پرابلم ولې دی دا راته وایي چونکې ستاسو تجربه ډېره زیاته ده. دراصل چې پرابلم دی کې دا دی چې یو خو زموږ خلکو کې سینس دا نشته یو فوټپات دی. فوټپات مطلب دا دی چې تاسو پیدل ځئ ټیک شو. دویمه خبره دا چې زموږ په فوټپات باندې پارکینګز دي خلک ګاډي ودرېږي مطلب ښه پړه لیکه خلک دي دا نه وایم چې انایجوکیټډ نه دي ښه پړه لیکه خلک دي خو هغوی ټول دې شیز ته بالکل خیال نه کوي. مارکیټونو ته لاړ شي هغې کې لاړ شي لاینونه لګېدلي خو بیا هم هغوی پراپر پارکینګ نشته هغوی ګاډی صحیح پارک کوي نه. نو دا دغه داسې پارک کې چې هغه د دوو ګاډو ځای ونیسي. ها جی بالکل دغسې پارکینګ کوي. نو اور بل دا دی چې بدتمیزي ډېره دوره پورې چې کته چا جینۍ باندې ډرایوینګ زده کوي لګې په روډ باندې نو نور خلک به دې چیړي هغوی چھیڑ چھاڑ کوي اور غلط ریمارکس ورکوي. نو دا شیزونه ختمېدل پکار دي ولې چې اور نو څنګه به ختمېږي پکار خو دا تاسو وایئ دا اویرنس به خلکو له څنګه کومې خبرې چې تاسو وایئ که نه دا ټولې ټیک دي او دا ټولې صحیح دي نو دا به د خلکو کې به دا اویرنس څنګه راځي دا چې سوره پورې پراپر پنشمنټس نه وي که نه دوی ته لا چې صحیح فالو نشي کوم چې لا امپلیمنٹ چې صحیح وشي نو هغې نه پس به دا ټول سیسټم ټیکېدی شي. ولې چې ما کتلي دي چې پولیس والا هم پکې دغه شان دي هغوی هم ګاډي غلط پارک کوي ګاډي فوټپات باندې هغې ځي باندې بیا زیاتره ځایونه بند کړي هم دي ډایورژنز دي هغه شي اور بیا دوی پراپر ټایم باندې ډایورژن انډیکیټ کوي نه چې مخکې روډ ډایورټ دی هغه دی تاسو کوم طرف ته تلل دي دا هم یو میټر دی که نه او جی دا هم پکې یو فیکټر دی. بل دا دی چې زموږ دا سورم ګاډي دي دا سپورټس کارز نه دي صحیح ده دا لوکل کارز دي دا ډېر ډیلیکیټ کارز دي دا چې خدای مکه څه اکسیډنټ وشي نو دی هغه شروع شي لکه ټیشو پیپر تاسو رول کوي. نو دا ذهن نه زموږ ویستل پکار دي چې موږ پاکستان کې د سپورټس د کار سپورټس روډز نشته. نو دا ټول چیزونه هغه کول دي چې خلکو ته پته لګي چې هغه نه کوم ګاډي کې ناست دي. دغسې زما یو سټوډنټ وایي هغې به بار بار ماته دغه وی چې سپورټس ډرایوینګ څنګه وي سپورټس ډرایوینګ څنګه وي وایي ته سپورټس ډرایوینګ پرېږده ته ډومیسټک ډرایوینګ کوه خپل لوکل روډز باندې ستا پاکستان کې دا فیسلټي نشته. او چې کوم لږه ډېره ده هغه آف روډ سند کې چې کوم جیپ ریلیز وغیره کېږي هغه آف روډ دی هغه سپورټس دی هغه ډفرنټ دی ټیک دی. خو روډز باندې دا شیزونه بالکل نشته. ستاسو دلته ټایرز کوالټي نشته دی ګاډو هغې کوالټي هم ښه نه ده. بل زموږ په روډو باندې اکثر دا بوتلې خلک مات کړي شیشې پرتې هغې سره ټایر ډیمیج شي تاسو هائی سپیډي ګاډی آوټ اف کنټرول شي هغې په وجه ډېر سویر اکسیډنټ شوي دي. اسلام آباد کې شوي دي ډېر سویر اکسیډنټ چې ګاډی منځ نه نیم شوی دی داسې اکسیډنټ شوي. نو دا چیز خو انسان ته خپل هم سوچ کول پکار دي. اوس زموږ موټر وے باندې 120 لیمیټډ سپیډ دی
ٹھیک دی اور 120 ډېر ریزنیبل هغه دی سپیډ ډېر ریزنیبل سپیډ دی. دوی ته پکار دی چې اوور سپیډینګ والا هغه کې دوره زیات دي سپیشلی دا پروتوکول والا چې دی دوی خو کلم سلو نه ځي کنه جی اوکې دوی خو 160 170 د سپیډ کې خیر وي سره گاڑی مغټ دی او هغه دی خو بیا چې کوم لیمټ دی هغه باندې نه ځي او چې په لیمټ باندې ځای نو یو ویل بی سیف absolutely safe. هغه کې به تاسو بیا هغه نه کیږي مطلب اپس اینڈ ډاونز موټر خبره تاسو کنه موټر باندې اکثره نه چې د شپې خلک ټراول کوي نو چې څنګه تاسو 120 لیمټ دی نو خلک هغه نه برځي 40 60 پوری زی نو دا خطرې خبر ده کروڑ باندې ټرافیک نشته دی یعنی موټر وی باندې خبره کوم نو بیا سپیډ نه دی لګون په کار کل سپیډ ولګي نو څه نه جی اور یو خو تاسو ای کن چې شپې ټایم دی شپې ټایم کې سړی اسمبلی ډېر لیزي اور کلم سړی لانګ ډرایو ته ځي پلان یې کنه چې لاهور ته ځم یا پیښور ته ځم چېرته ځم نو هغې دپاره تاسو ته ریسټ پوره پکار دی. دلته زموږ خلک چې دي دغه شانتې کټ نه راپاسي او ګاډي کې کښېني او روان شي که نه نو هغه هم ټیک نه دی اور بیا ګاډي کې موبایل استعمالول موسٹ ډینجرس بالکل نو دا شیزونه ټول هغه بندول پکار ما اوس هم بلکې ستاسو یو ټي وي پروګرام کې ما کتل چې ډرامې کې اوس یو سړی روان دی موټر کې اور هغې ټلیفون باندې خبرې کوي لګیا دی که نو دا یو غلط میسیج دی چې دا ځي لګی دی هغه میسیج ورکړي هغه ډرامې کې د میسیج ورکړي چې ګاډی سایډ ته پارک کو ټلیفون باندې خبره وکړه هغې نه پس هغې دوباره سټارټ واغشتو نو دا ټلیفونونه چې دي دا شیزونه په موبایل روان ګاډي کې دا شیزونه نه دي پکار. ښه تاسو ماشاءالله یو عمر ورکړی دی دې فیلډ دپاره دا چې تاسو ډرایوینګ وکړئ خلکو ته او زموږ ډېر خلک د دې شوق هم ساتي چې ګاډي ډرایوینګ زده کړي ګاډي ډرایو کړي که نه دا خبره ده خو کومې خبرې چې تاسو موږ ته وایئ او تاسو موږ ته ښایئ هغه زه فکر کوم چې 15% خلک هم په مشکله په هغې خبرو باندې پوره چې تاسو وایئ صحیح ده نو دا څه نشي کېدی چې په سکول کې یا چې کوم ځای کې کالج کې سکول ټایم کې دی ته لږ یا کالج ټایم کې چې کوم دی ته د اویرنس پکار د دې خبرو دراصل چې اول به سکولونو کې لږ ډېر به خیال زموږ په ټایم کې که نه چې بھائی فوټ پات استعمالوئ خو دا و چې سړک به څنګه کراس کړئ دا ټول زیبرا کراسینګ څه دی دلته زموږ خلکو ته زیبرا کراسینګ هم نه ده پته صحیح دی چې زیبرا کراسینګ څه ته هغه بیا ګاډو والا ته هم نه ده پته چې زه به زیبرا کراسینګ باندې چې څوک سړي یا خلک روان دي هغوی ته زه ودرېږم که هغوی ته ودرېږي تر شاته نه بل ګاډی والا به راځي به هارن درکوي چې څه له ولاړې مطلب کرایټیریا نشته صحیح طریقې سره چې تاسو څه کول دي نو دا چیزونه نو څه وایي چې د دې لپاره څنګه پروګرام چې ستاسو یو ایکسپیرینس دی نو تاسو به څه وایي چې څنګه پروګرامز پکار دي دې دپاره چې خلک کې اویرنس راشي دا خو شوق د ټولو دی چې ګاډی وچلېږي نه دراصل چې اویرنس بچپن نه به شروع کوئ او مخکې زما خبره چې لکه ایجوکیشن لکه سکول نه پکار سکول نه اوس زموږ دلته یو آی جي صاحب و هغې یو ډېره ښه خبره کړې وه هغې وایي زه جاپان کې وم نو زه په موټر کې روان وم نو وایي ما 2 بچي ولیدل یو په ټرای سایکل او یو په سایکل باندې و نو هغه مین روډ ته لاړه نو هغې پولیس ته ووایي چې یار داسې 2 بچي دي او هغه مین روډ ته په سایکل رالو نو هغه پولیس والا وایي زه یې څارم هغې یې څار کړو هغې ته تپوس وکړو نو هغه دواړو بچو خپل جیب نه د سایکل چلولو لایسنس راویستو یعنی ماشومانو لایسنس راویستو چې او جی سایکل چلوم او زه پویم او ما څنګه چلول دي ٹھیک دی نو بیا هغه آی جي صاحب دغه پولیس والو ته وایي چې نه دا سکول نه دا دوی ته ټول ټریننګ اوس دا روډ ساينس دی اوس هغه روډ ساينس داسې دی چې زموږ چې کوم کتاب دی هغې کې ډېر شیزونه داسې وو چې کوم د برټش لاس چلیدو
هغه کې کافي شیزونه دا هم وو چې پاکستان کې هغه شیزونه ایگزیسټ کول نه نو دا ټول شیزونه چینج کول پکار او کورسز چې کوم دی هغه پکار دي چې رینیو شي اپډیټ شي او جی اپډیټ صحیح ده او بل لاره چې د سکول د ټایم نه ماشومان ته د او تاسو د سیکل خبرو کوي ډیر خلک چې دغه سکول نه فاصله کې نو زیاتره ماشومان په سیکل باندې زی راځي جی بالکل جی نو دا هم ډیره زیات امپورټنت خبر ده چې سایکل هم پکار چې د پته چې کمزې کې چنون دي کمزې کې نه دي چلون څنګه بزم کمزې کې بس سټاپ دا هم ډیر زیات امپورټنت خبر جی بالکل دا نو دا ټول شیزونه به سکول نه به سٹارټ کوو دوباره سره چې دا جنریشن چې لویږي چې دوی ته مخکې ګډ اینڈ بیڈ ښه او بد ورته پته وي چې ما څه کول دي ما معاشرې کې څنګه اوسېدل ما څنګه ډرایوینګ کول دي لکه تاسو سوچو کې موږ په 2021 کې 21 سنچري کې یو موږ اوس پورې د ټرافیک په آداب او په دې باندې خبرې کوو چې ټرافیک سنس او اویرنس په دې باندې خبرې کوو اوس پورې بالکل نو هر یو څه کې موږ مخکې وایي چې لکه موږ ډېر ماډرن یو یا موږ دا یو او بیسیک چې کوم څیز دی چې مثلا فار ایگزامپل یو بهر نه یو کس راځي او هغه سلامت ګرځي دا خلک ډرایوینګ څنګه کوي کنه دا یو خبره ده ډیره زیاته مننه چې تاسو رالی کور ودان ډیره خسته خبرې وشوي خو دیو کې چې تاسو وشي چې ګورنمنت دا یو سټپ والی چې د سکول د ټایم نه چې کوم دی ماشومان ته د ډرایوینګ حوالې سره چې کوم دی د ټرافیک حوالې سره چې دی د بیسیکس خبرې چې دی هغه وښودلی شي نو دا به ډیره زیاته ښه شي زموږ د فیوچر دپاره پکار دی جی بالکل فیوچر دپاره دا پکار دی صحیح دی تھینک یو ډیره مننه تھینک یو لیدونکو موږ همیشه یوه خبره ده چې لیک ځان دپاره دا کوو چې ماډرن ښکاره شو څوک څنګه ډریسینګ کوي څوک څنګه انګلیش وایي څوک څنګه فوډ خوري څوک څنګه خو د افسوس خبره دا ده چې موږ په 21مې صدۍ کې اوس هم دا ګورو په خپل وطن کې خپل ګرد چاپېره ښارونو کې په کیپټل کې چې موږ نه د ګاډۍ چولو په طریقه باندې پوهېږو نه په پارک کولو باندې پوهېږو او نه په خپله د روډ باندې د ګرځېدو یا د هغې په استعمال باندې پوهېږو یو ورکوټ شان د مالو واپس راسان کېږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ده او مای ګاډ زما پروګرام نه پس خندا او خبرې لکه دا خبره واقعي رښتیا ده که نه چې فیمیل چې دي هغه په تعریف باندې خوشحالېږي نو ما چې یو داسې میلمه ناست دی خو زموږ د په خیر پښتونخوا زه وایم چې یو برخه ده همیشه تاسو کتلی دی فیزیوتراپیسټ ډاکټر بوهان صاحب جي ستړي مشئ ډېره مهرباني څنګه نو تاسو ما ته داسې څه ووایئ چې زه دونه خوشحاله شم زما وی ویلکم بیک ما الموست تاسو 1 منت بعد ولیدې او جی په باډي کې ډېر زیات چینج راغلی کمزوري شوی ویټ ته لاس کړی دی آی ډونټ نو چې څه یې کړي دي لکه چل مې کړی دی دا راز فاش کوي جی راز څه چل مې کړی دی نه تاسو ته نه وایم تاسو ایمیل کې تاسو وایم کنه نه دا راز فاش کوي جی ښه دا تاسو ته سیکریټ دی وایم اوکې صحیح ده یا د ډیرو خلکو دا بالکل جی وی چې ویټ لوس کې نو زما چې دلته کې کم کلیګز دي زمونږ د ایم ډي پروډکشن نو زما ځینې کلیګ دي چې موږ د کراچۍ نه یو بل پیژنو موږ ډېر پروجیکټس کار کړی یو ځای نو هغې کې یو ماته زه ډایټ باندې ما تاسو پته را جیم کوه ډایټ کوه که نه خو کله کله نه ماته وي چې نجیبه ته انټرمیټنټ فاسټینګ کوه نو هغې سره بخښئ نو ما به هغه دا به د دې لاس څه وایي دا څنګه کېدي زه دونه ډایټ کوم او دې ماته چې سره به کم شي بټ سیریسلی هغه زما لا 2 ویکس نه کېږي دا چې ما شروع کړی دی بټ یس هغې خو دا ویلي چې لکه کله ته ځان دپاره ارس چې دي هغه خوښ کړي چې دونه ګنټې به خورم نو هغې نه پس به ته ارس وخوري خو زه ارس نه خورم بیا هم هغې کنټرول وکوئ او زه کنټرول کوم ما وریجې او غنم بیا هم کنټرول دی ډېر زیات کنه ایکسټریملی او دغه چې کوم دی باقي او یس فروټس فش ویجیټیبلز شودې یعنی په کنه د دې انټیک زیات دادی دا خورما ډیټس چې کوم دا یو دوا ډرای فروټو کې نټس وغیرہ شو ازيدي او نو بادام خو خامخا دي پیسته مو تاسو خوړې شي صحیح سو دا زما ډایټ دی
ورنه ریزلټ شته جی ریزلټ شته دی ریزلټ شته and you know ما میک اپ هم نه دی کړی دی ګلو تم پته ده وای د نظر نشم خلق نن میک اپ کې مې دغه ته میک واټ از مین مورتي مې اسن ته ګلو ګوري د پسکین واری سو نو کله چې موږ خبره کوو د ډاکټر صاحب ناسته او د دې په مخ کې دا خبره کوم کلم چې موږ دا خبره کوو چې ویټ کم کو یا د فلانی سکین خدي یا ویخته خدي یا بوډي خدي یقینو کې مهنت غواړي هغه او کیر غواړي خیال ساتنه غواړي خیال ساتنه یو ډایټ نه لري چې لکه ته ډیر زیات فروټ خوري یا سبزی خوري نو د اغې نه علاوه چې تاسو خوب پکار دی چې هغه ډیر ضروری دی که تاسو ډیر ښه خوراک هم کوئ که تاسو خوب نه دی صحیح نو هغه به ستاسو په درد باندې نه خوري دا ټولې خبرې چې رايوځي شي خوب ایکسرسایز ښه خوراک صحیح دی نو دا چې ټول رايوځي شي دا ټول بیلانس کول ګران کار هم دی لکه دا مزاق نه دی اټس ناٹ ا جوک لکه ته حالانکه زه لیټ راځم افیس ته خو زه ټایم مې داسې جوړ کړی چې زه به څه ټایم پاسم زه به ګرمې اوبه د شاتو سره څه ټایم څکم زه بادام څه ټایم خورم زه به فروټ زه بوایل ایګز کله خورم او نو دونه هغه ټایم هغه به ورکې که نه نو داسې کې اول به خورې د ځان غوښې بیا به خورې د ښکار غوښې نو که تاسو غواړئ چې سمارټ ښکاره شي سکین ستاسو ګلو کوي زما غوندې ویداوټ میک اپ تاسو په خیر پختونخوا پروګرام پکې دی اوسئ نو بیا به تاسو د ځان ډېر زیات خیال ساتئ ډېر څیزونو باندې به کمپرومایز هم کوئ زمونږ خبرې وي خو نو دوی چې زما تعریف کو چې وزن دې کم شي ډاکټر صاحب ته چرته وي چې نه وي ها ډاکټر صاحب مونږ بنن خبره کو په ډیپریشن او سټرس باندې کنه او چونکی تاسو فیزیوتراپیست یو نو زما د پاره هم دا خبره لګه غونډه کې سرپرایز ده چې څنګه فیزیوتراپیست چې یا د تھراپي د لارې فیزیوتراپي د لارې هم د دې علاج کې دی شي ممکنه ده دا څنګه او جی په 2016 کې یو سټډي کنډکټ شوی په یو اس کې په استرالیا کې نو د هغې مطابق چې کوم دی بیا ډبلیو ایچ او څنګه چې نن سبا کووډ پینډیمک روان دی دغسې لکه سټرس پینډیمک هم روان دی د لاست 2 ډیکډز نه لکه سوري تاسو د چشمې جوړ نه وي اچولي مبارک شي ډېره مننه جی ډېره فریم دی مالم یو داسې ولې نه جی ولې بل ځل چې راډی مال ورونه ما سوري دا ټاپک مې اسکې پاتې شو دا خبره وزو کوم د چې تلم دوبۍ له نماز ان لا سلور ګلاس جوړ چې مې خوښ کړی او هغه مې جوړ کړی هغه مې راوړی دلته مې جوړ کړي او هغه کې یوم زنه اچوم او ما جوړ کړی د پاره چې لکه ما هسې ځکه زما یو سترګې نظر کم دی خاجي ها بټا مې نه چولې دا جوړ کې دي چې هغه باچوم ضروري زبل ان شاء الله ګفت ان شاء الله او خاجي مونږ دا کو چې هغه داسې وشو چې د لاست 2 ډیکډز نه چې کوم دی لکه د سټرس لیول په دنیا کې ډېر زیات شوی سټرس او ډیپریشن د دې بیا تاسو چې څنګه نن سبا د کووډ پینډیمک روان دی کنه جی نو داسې سټرس پینډیمک چې کوم دی نو لکه دا ډیکلیئر شوی خو لکه زموږ خلکو ته پته هم نشته لکه د ورلد هیلث ارګنایزیشن د طرف نه تاسو ګورئ نو هر سړی په 10 کې چې کوم دی 7-8 انسانان داسې چې په سټرس کې الګ دی چې نه دی که بوډا دی که هر څنګه دی هغه دی کنټري کې کابل کنټري کې دی د دې لپاره په دې باندې مختلف ساينټیسټ لګیا وو لکه په دې باندې سټډیز کېدل ډیفرنٹ ریسرچز کېدل نو اخیری په دې باندې ورسېدل چې لکه ته منټل سټرس ورکې بجای د دې ځان د فزیکل سټرس ورکه نو بس تا منټل سټرس ختم کی ټیک شو چې آسو هغه ایکسرسایز باندې خبر رااله که اف ان کیس لکه ته خپل باډي موبایل ساتي موومنټس وي ته فزیکل اکټیویټي کې نو ستا منټل سټرس ډے بای ډے هغه به کمیږي دی پسې وروسته چې ډېر غټ ریزنز دي لکه داسې چې لکه ته فزیکل اکټیویټي کې لګې لکه تاسو خپل نن سبا ایکسرسایز وغیره کوئ یا جیم کې لګې یا خپل باډي باندې ورک آوټ کوئ نو د آینه بعد انسان ډېر زیات لایټ ډېر هیپي ډېر انرجیټک باډي بس تاسو لږونه کې لتارجیک لږ سړی ستړی اوسئ خو نه منټلی به تاسو لکه ډېر فرش محسوس کوئ بالکل صحیح نو په دې باندې کله دا سټډي کنډکټ شو نو چې لکه د ایکسرسایز نه بعد چې کوم کیمیکلز انډورفین دي یا ډوپامین دي دا کوم ریلیز کیږي په برین کې ټیک شو چې هغې سره څه شي چې سره د سټرس او د ډپریشن هغه پرسنټیج دھیرے دھیرے کمېدو چې کوم کسان هغو لکه خوښ کړو په هغه باندې هغه دا سټډي کوله نو هغې نه بعد بیا دا ډکلیئر شو چې لکه په تھراپي کې داسې ایکسرسایزز انټروډیوس شو داسې ټیکنیکس انټروډیوس شو چې هغه ستاسو سټرس او ډپریشن چې کوم دی لکه هغه ودن 2-3 ویکس چې کوم دی هغه بالکل زیرو ته راولي صحیح د هغې داسې وي چې لکه څه کې څه بریدنګ ایکسرسایزز دي څه فزیکل اکټیویټي ده څه پکې ډفرنٹ سټرچز دي څه مینول ټیکنیکس دي نو دا مختلف قسمه څیزونه چې یو ځای شي د هغې نه یو ټریټمنټ جوړېږي او هغه موږ د سټرس او د ډپریشن دپاره دا کوم موږ خپل په کلینیک کې چې نن سبا دا پروګرام روان دی د لاست منت نه موږ شروع کړی نو آلموسټ موږ 103 پیشنټس لکه اوسه پورې اډمټ کړي دي او لکه بیا موږ فری کړي دي او لا اوس هم سټل خلک روان دي خو الحمدلله ډېر زبردست رزلټ دی چې لکه ایکسرسایز دغه سره بل 2-3 هفتې پروګرام نه بعد بیا موږ هغو ته د کور دپاره داسې څیزونه وښیو چې لکه تاسو په کور کې داسې اکټیویټي کولی شئ چې لکه ای سره ستاسو دا سټرس وغیره کم شي
بل دا خبره چې نن سبا سستي ډېره زیاته ده چې لکه هر سړی ناراسته دی د اکبر باچا لټان دي ټول ایگزیکټلی نو د هغې سره چې دی چې لکه ستاسو منټل سټرس ډېر زیاتېږي اور لکه موبایل هم ډېر زیات موبایل یوز ډېر زیات دی لکه انسان کې هغه حسد او هغه تعصب او دا څیزونه ډېر زیات راځي احساس کمتري ایگزیکټلی نو دا ټول څیزونه داسې دي چې لکه هغې سره بیا ته رو لکه دغې کندې ته سټرس او ډپریشن زیاتېږي بالکل جی همدغسې ډاکټر صاحب خبر وکړله چې ایکسرسایز سره سټرس ختمیږي زما دپاره ډېر هغه هارډ ټایم چې و هغه زما 3 کاله و چې زه یو نوي ملک ته نوي خلکو منځ کې لاړم نوي میډیا ته لاړم کې مې کار کو زما سکیورټي دومره ټایټ و چې زه به یو کمپاوند نه بار نشم راوتی ما خیال ما تاسو سره شیر کړم ده زما دپاره یوازینی څیز چې د اساس خبره بالکل چې هغې به زه ریلیکس کولم هغه به دا و چې زه به جیم ته لاړم ما به ایکسرسایز کولو خو زه په هغې نه ما به وي چې ځکه چې هغه زه به سري نه کړم نو ما به وي چې نو دا چونکې زه دلته راشم دلته زه سیکیور فیل کوم نو ځکه یم بټ نو دا جیم و دا ایکسرسایز و چې ما به هغه ایکسرسایز وکړو نو ما به وي چې اوکې ما به دا جوړ ما سپا ته لاړم دا زه سړی نه کې ګرځم کیفې ته ځم رسټورنټ ته ځم دغه ته ځم لانډ کینم نو دا دې وجې نه زه ریلیکس یم نو دا ایکسرسایز دی ایکسرسایز د وجې جی او یو خبره دا هم ده چې کومه ورځ موږ ایکسرسایز وکړو که نه موږ هغه ورځ باندې ډېر په آرام خوب هم کوو ډېر ریلیکس که نه او چې کومه ورځ باندې موږ ایکسرسایز نه او صرف ناست یو خوراک هم کړی او سوچ هم کړی که نه هغه شپه موږ له خوب هم راځي خو دې کې که موږ ډېر هم شوګیره کړي دي که نه دې ته موږ خپل ځان انسومنیا ورته وایو زموږ خپل ټرمینالوجي کې دا څه چې لکه ټوله ستاسو خپل منټل سټرس واخلئ لکه تاسو برین یوز کوي دا وګې او تاسو فزیکل اکټیویټي نشته دا نشته نو تاسو لکه داسې چې دا کار ما سره وایند اپ کړی او زه اوده شوې لکه ته بیډ ته به لاړ شي خو لکه خوب به تاله راځي لایک زه په اعتکاف کې چې ناست وم ډاکټر اعتکاف کې دا و چې ورکوټې روم یې هغې کې نو د واک دپاره هم ځینې سریات ته مونځ کې نو دا ستاسو خبره چې تاسو وایي چې ته به بیډ ته لاړ شو خو تاله به خوب نه درځي نو هغه چونکې دا ده چې ټوله شپه موږ عبادت کې تېره کړله او سهار به د 9 10 11 بجې به چې زه خوب راتلم نو یقین وکړئ زه به 12:30 1 بجې بیا راپاڅېدم ما 10 ورځې چې کوم دي همداسې ما له به خوب نو ما مې بي چې زما زه عبادت دومره کوم ما له خوب نه راځي بټ ستاسو خبره دا ده چې که ستاسو باډي ستړې نه وي نو تاسو له خوب چې دی نو هغه نه راځي ځکه چې تاسو فزیکل سټرس هغسې وي نه او تاسو ډېره ښه خبره وکړه چې زمونږ د سټرس وجوهات چې کوم دی هغه مختلف دي په هغې کې د سوشل میډیا چې کوم دی یو ډېر غټ رول دی ما مخکې ورځو کې په دې باندې ډاکټر صاحب یو خلکو ته دا وینا کړې وه چې تاسو سوشل میډیا باندې څه ګورئ هغه 100% رښتیا نه دي فار ایگزامپل تاسو دلته کې زه ناسته یم زه عام لایف کې دومره جوړه تیاره نه یم ناسته که تاسو ما سنیپ چیټ یا انسټاګرام سټوریانې ګورئ نو زما به سر به بري صحیح ده او بدرنګ غونډه کې شړ به مې اچولي او چې ته به روان یم څپلۍ به راکاږم او چې به زه دلته کې راشم نو مطلب دا دی چې زموږ د سکرین زموږ کوم سلیبریټیز تاسو ګورئ د هغې لایف سټایل تاسو ګورئ نو هغه 100% رښتیا نه دي هغه ډیفرنټ دی صحیح ده زموږ پرسنل لایف چې کوم دی هغه بیا ډیفرنٹ دی نو څنګه تاسو خبرو کوئ چې کله خلک هغه ګوري کېدای شي یو جنۍ ناستې هغه دا وایي چې یاره نجیبه چې کومه ده نو هغه وګوره څونه ښایسته کپړې چولی دي یا هیپي ده یا ټراول کوي یا دا کوي تاسو یقین وکړئ چې زموږ کار هغومره سخت دی تاسو هغه ویل دي نو لږ هغې نه بل داسې وي چې موبایل چې دی که زه غلطېږم نه تاسو به زیات پوهه لرئ چې کله وده کېږئ د هغې نه یو 2 غنټې مخکې نه موبایل مه ګورئ همدغسې ده جي همدغسې ځکه چې هغه داسې ځکه د ټول نه لومبې انسان چې په خپل سترګو باندې څه ویني که نه نو هغه ډایرکټ برین انټرپریټ کوي او په هغه څیز باندې یقین کوي په هغه څیز باندې لکه تھاټ پروسیسینګ شروع کېږي ډاکټر صاحب دا راته وایي چې اوس راځو دا چې د تاسو ولې چې فیزیوتراپیست یې نو دې خبرې ته به راشو چې کوم خلک سټرس دی هغې ته یا ډپریشن دی نو تاسو ایکسرسایزز ورکوئ څه شي وي هغه لږ موږ ته په کومه طریقه د ایکسرسایز په تور تاسو د هغې دغه ختموئ سټرس او داسې وي لکه چې د دې د ټول نه لومبې چې موږ د مریض نه هسټري اخلو لکه چې هغه سره کینو هغه سره 10-15 منټس دغه په هسټري ټیکینګ باندې لګي چې لکه موږ ته پته ولګي چې لکه دا سټرس یا د انزایټي یا د ډپریشن دا د کوم انګل نه دی دته دا د سوره وخت نه دی په دې کې دی بیا د هغه مطابق چې کوم دی لکه موږ ډیفرنٹ ټریټمنټ پلان ډیزاین کوو زه به تاسو لکه دلته کې یو څو پوینټس ویم چې کوم لکه موږ لکه پوینټس فالو کوو لکه دې کې داسې چیز دي چې مینوال تھراپي موږ بیسیکلی استعمالو ټیک شو یو تاسو ته ما مخکې ویلو سټرچز وغیره موږ کوو چې کوم لکه عام خلک عام طور سره سټرچنګ نه کوي خو لکه چې کوم زموږ د فزیکل تھراپیست کوم د سټرچنګ طریقه ده ټوټلی ډیفرنٹ ده ځکه چې موږ مسلز پکې موږ نروز پکې موږ د هول باډي ټارګټ کوو هغه چې کله موږ هغه شی ټارګټ کوو ایسره سوي ایسره تاسو باډي چې کوم دی لکه انتهایی لوز شي ټیک شو چې بلډ سرکولیشن سره ډایرکټ امپروو شي
د برین باندې چې کوم سټرس راځي لکه په ټول نړۍ په باډي کې چې کوم مسل افیکټ کیږي هغه د دې ته موږ ټراپیزیس مسل د وګو د باندې اکثر خلک به یاره زما د سر باندې بوج وي پرشر وي او زما دا ځای نه درد کوي د سین خطي دي سټریچ موږ سو کو د لپاره موږ مانوال تھراپي استعمالو ټیک شو تھراګن استعمالو ډیفرنٹ قسم کې نو ټیکنیکس دي هغه استعمالو موږ د دې لپاره ګراسن ټول استعمالو چې هغه سره دا ټراپس چې کوم دي دا څنګه ایزی شي دا په دې کوپړای باندې سټرس ختم شي او یو هو دنیا را تخکار شو لکه موستلی لکه زمونږ دا کامنټس ورګنه ناغه زرا غلوما او زرا غلوما بس مخکې د موچی خپل سپلای مې شش لیدلی موږ تاسو خبرې کو او زلاړه ما او بیا دا سوي چې ما راکسوي چې لکه 2 ورځې پکار د شي نورم راشي نن بیا مصروفیتونه او ټراولینګ وجه نه ما نه کړې شو خو د دې خبره صحیح ده چې دا سټ خو را خلاص کو کنه نو یقین وکړي چې زما بیک چې د کافي ریلیکس ایزی شو کنه چې تاسو یو پوسټر او کوم سټریچینګ چې تاسو او ایگزیکټلی دا اوس مده نه مخکې ما دا هغه سټریچز خبره کول دا تاسو چې ما کوم کړو لکه او یس هغه ډېر ډیفرنٹ ده کنه لکه ډېر ډیفرنٹ ده بالکل نو دا هغه امپیکټ هم ډیفرنٹ ده تاسو باډي باندې تاسو مایند باندې لکه خو کوشش وکړئ چې 2 سیشنز بیا لکه لازمي یا اف کورس نه هغه داسې پلان کوم او سره روان ورځو کې چې زه 3 ورځې سر په سر باندې صحیح هغه راشه او مخکې ځای کې کنه نه جنا اوس مونږ شفت شو او I missed it then هغه ور ولا ځای چې دی او بل ډېر ښه اوس بل ځای شي اوس کوم ځای ته راغلی اوس جی ډاکټر سلمان کلینک کتلې بالکل آیته اپوزټ اوکې د بلو ایریا نه هغه کلینک ته اپوزټ هغه مخامخ یو بنگله دی کې اوکې دا F61 کې اوکې نو زه به ډاکټر سلمان زما وخت ډېر زیات وزي نو I need PRP نو ماره پاره ځوړ نږدې دي مې زما مودي زم ډاکټر سلمان له ورشه نن سبا ډیر زیاده پرابلم دی نو لیدونکو ته به مې د خزو د سړو د وړو د زړو د ټول وختره باندې کنه او زه خو دونه خیال ساتم کله مې په اند نن راته مې کپاټیسټري وای خو به دړه د خلاص دی په اگې په سر لګولې د مې او اسمیل زما په سپیکمو کې را روانه مې او لګولې مې دا زه دونه خیال ساتم هغه نه باوجود د سورز کېږي د 3 هفتې چې وخت ډیر روزي نو ما وی چې دا پی آر پی ټریټمنټ نو زما پی آر پی خو شو کنه بیا زه تاسو به مې تم لاګ به مال کوم به زه ډاکټر سلمان ته چې مال بیا کمیشن راکې پرسنټیج به راکې پیشنټس ریفر کوم صحیح ډاکټر ډیره زیاته مننه او دا ایکسرسایزز چې تاسو هغه ته کم وین هغه تاسو سونه ټایم علي کاغی راځي او هفته کې څو ځله پکار دي چې تاسو نه سیشنز والی لک پلیز اوه زمونږ جی بیسیکلی چې کوم د سټرس یا ډیپریشن والا پیشنټس دغه د 2 ویکس پروګرام دی د 14 سیشنز وي په 2 ویکس کې 14 سیشنز دي ټیک شو جی نو ورځ کې یو سیشن دی ورځ کې یو سیشن دی په دې کې داسې دا چې لکه په 3rd سیشن باندې د دوری اسسمنت ری ایوالویشن کیږي ته هغه نه بعد موږ ته پته لګي چې د پیشنټ د ریکوري ریسپانس څنګه دی اف ان کیس کدا هغه د پیشنټ ریکوري ریسپانس 50% تر رسیدلې وي نو بیا دا موږ ډیسکنټینیو کو دا موږ بیا الټرنیټ ډیز باندې واچو اف ان کیس کدا 50% نه کم وي زموږ یو ډیفرنٹ سکیل دی پای باندې موږ چې کم دی لکه دا سکیلینګ کوو دا کاغه چې د 50% نه کم وي نو د دوه بیا ریګولر بیسس باندې تر 7 ډیز پر دا سیشنز دي هغه نه بعد بیا الټرنیټ ډیز باندې لګا دا پر سیشن سونه ټایم دی زموږ تقریبا لګي جی 45 to 60 minutes لګي لکه اوکې ګریټ او جی 45 دا گلاسز راکې چې زه ګورم تاسو وایي چې دا گلاس خې چې بل د ډاکټر برهان راځي چې مال وروړي اوکې ضرور ولې نه جی ولې دا کله ډېر ډیفرنٹ چانه وږي سټه ما خو لګي او دا وګورم وای غر کشم دا دونه نظر دې کم دی نو ډېر نظر کم دی جی او مای ګاډ او ډیر کم دی زه به دلته کېدم اوکې لیدل ډاکټر برهان ډېره زیاته مننه اوکې ما ته یاشمي ما سره څنګه لګي او بیا به ډاکټر برهان چې بل ځل لازم مال وروړو مای ګاډ ډېر زیات کم دی خو انیویز ډیره زیاته مننه لیدونکو اوس یې ورکوټ شان د مالو غین واپس راځنګي په خیر پښتونخوا سره اوسېږي اذن یاګانو ستړي مشئ یوارې بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو په خیر پښتونخوا کې بیلابیل میلمانه بیلابیلې برخې تاسو سره وړو او هغه صرف دا چې تاسو هغې سره هیلپ کیږي نالج زیاتیږي زموږ خپله هم کیږي لکه اوس چې موږ سره ډېر محترم همایون صاحب چې هغوی د ټرافیک والی سره کومې خبرې کوي واقعا موږ همیشه دا وایو چې د ټرافیک دا پرابلم دی سړکونو دا پرابلم دی دا دی خو موږ خپل پرابلم ته کله هم نه ګورو انډیویژولي که هغه موږ ګاډی چلو ګاډی پارک کول دی او اکثرا یو بل خبره دام کیږي چې کله یو ګاډی په مین سړک باندې ودرېږي څوک کوزي یا څوک راخي ګاډي ته خیږي کنه نو موږ شاته نه سو نارنو او اخ غلطي تاسو وګورئ او مخکې شي موږ په خپل هم کوو
صحیح ده بیا هغه ډېر ښې خبر دا اشاره وکړه چې کله مونږ په سړک باندې تیری کو نو چې کم کس تیریږي نو هغه ته هم دا پته چې زیبرا کراسینګ او داسې دی او ډرایور چې کم ناست دی نو هغه ته هم دا پته چې په زیبرا کراسینګ څوک روان دی داسې پر فوټپات باندې د پیدل خلکو د تلو دپاره دی خو په هغې باندې اکثره موږ ګورو چې ګاډي چې دي هغه پارک شوي دي او دا د هغه خلکو خبره کیږي چې کوم ایجوکیټډ دي کوم چې کتاب لیک لوستی کړی دی او هغې دغه غلطیانې کوي او بیا اخره کې موږ د ملک ګورمنټ موږ دا ملک صحیح نه دی او دا حکومت صحیح نه دی او دا قانون صحیح نه دی نو چې کله زه او ته ماته دا قانون نو بیا به خیال څوک ساتي ډاکټر بوهان سره ډېرې ښې خبرې وشولې د سټرس او د ډیپریشن حوالې سره چې اکثره نه موږ ځو ډاکټرانو ته نو هغوی موږ له دوایانې راکړي نو زموږ ډیپریشن د ټیکېدو په ځای باندې هغه موږ کې یو بله بیمارۍ پیدا کوي ځکه دوایانې هسې هم نه وي ښه انسان دپاره بیا هغه که بیا فزیوتراپي د لارې د هغې علاج کیدی شي نو دې نه ښه خبره بیا بله څه ده نو پکار دا ده چې موږ دوایانو نه هم ځان لرې وساتو صحیح ده او فزیوتراپي د لارې چې کوم دی څومره کولی شو خپل منټل حالت چې کوم دی هغه ښه وساتو ځکه زموږ منټل حالت ښي نو زموږ فزیکل حالت هم ښه زموږ فزیکل حالت ښي نو موږ به خپل ژوند په ښه طریقه باندې مخکې وړی شو لیدونکو دا زموږ نن په خیر پښتونخوا نه په خیر نن ډېره زه ته خوشحاله یم ما نه خبرې غلطي ځکه چې ما ډاکټر بوهان وایي چې ستا وزن واقعي ډېر کم شوی دی سو ایم سو هیپي او همدې سره اجازت غواړم تاسو نه خپل ډېر زیات خیال ساتئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان